الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د ایمان او د تقوی او د الله د ولی جوړېدو داغې چې کوم صفات دي او کوم صفاتو باندې به یو انسان د الله دوست جوړیږي، فهغې کې یو ایمان دی یو تقوا ده. ایمان د الله فذات باندې پوره اعتماد او یقین ته وایي، او هغه څیزونه چې په هغې باندې د الله د طرف نه حکم دی چې په دې خبرو به تاسو ایمان ساتئ، ایمانیات ورته وایي. په هغه ټولو باندې ایمان ساتل دې ته ایمان وایي. هغه ایمانیات چې هغه موږ او تاسو ایمان مفصل کې وایو چې آمنت بالله وملائکته وکتبه، الله باندې ایمان، ملائکو باندې ایمان، کتابونو باندې ایمان، پیغمبرانو باندې ایمان، د آخرت په ورځ باندې ایمان، او د قبر نه بیا راپورته کېدو باندې ایمان، او په تقدیر د خیر او د شر باندې ایمان. دارنګې نور ایمانیات دي. او تقوا چې ده هغه د حرامو نه فریض ته وایي، او حرام چې دي هغه یوازې په مال کې او په خوړلو کې حرام نه، بلکې مال کې حرام د دې نه ځان ساتل، د حلالو کوشش کول، خوراک کې د حرامو نه ځان ساتل. ځکه الله پاک قرآن مجید کې دا فرمایلی دی ایمان والو ته: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، پاک او حلال خورئ هغه چې ما تاسو له درکړي، او چې کله دا حلال خورئ نو د هغې نه پس واشکروا لله، د الله شکر ادا کړئ. ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرې تاسو خالص د الله دپاره عبادت کوونکي یې. دې آیات نه دا معلومیږي چې د ایمان او د تقوا تقاضا دا ده چې دا مسلمان دی به حلال خوري، دی به حرام خور نی. که دی حرام خوري، حرام اغوندي، حرام استعمالی، دی مؤمن او متقی نشي کېدی. جریر رحمت الله علیه هغه نه چا دا تپوس وکړ، یا هغه دې خلکو ته دا وویل چې تاسو ولی هغه چاته وایې چې هغه په اوبو باندې د پاسه رواني او نیډ اوبه یې اوبه، نو دا ولی نه دی. یا ولی هغې ته تاسو وایې چې یطیرو فی الهوا، چې هغه په هوا باندې الوزي، نو دا هم ولی نه دی. بلکې الولی کل الولی، ولی او د الله دوست او پوره د الله دوست دا هغه څوک دی الذي يعرف عند الحلال والحرام، چې هغه د حلال او د حرام په وخت کې وپېژندلی شي، چې دی حلال واخلي او د حرامو نه ځان وساتي. ځکه حدیث کې دا راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل: ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک دے
او پاک قبلی په هر بندګۍ کې الله ته هغه بندګي قبول ده کومه بندګي چې پاکه عبادت او ستا غلامی هغه د شرک نه پاکه هغه د کفر نه پاکه هغه د ریاکارۍ نه پاکه دغه بندګي ستا الله ته قبول ده او مال کې چې کم ته خرج کې زکات ورکې صدقه ورکې نو هغه مال الله په زکات کې قبله او په صدقه کې کم مال چې پاک دی حلال د حرام مال نه که د 40 روپۍ په ځای باندې 30 روپۍ هم ورکې الله ته نه ده قبول او که د حرام مال نه صدقه فطر او سرسایه هغه د 300 په ځای باندې 3000 ورکې نو هم الله ته نه ده قبول او قرباني هغه که د ګډ په ځای باندې په 100 ګډانو په میخو او په غویانو باندې وکې او دغه الله ته نه ده قبوله کله چې د حرامو نه ځکه ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله پاک دی او نه قبلی مگر هغه څیز چې هغه پاک وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین بېشک الله پاک ایمان والاو ته د هغه څیز حکم کړی دی د کم څیز حکم چې الله نبیانو ته کړی پیغمبرانو ته کړی ځکه نبیان دا د دنیا پاک خلق پاکترین خلق هغه نبیان دي نبیانو ته الله رب العالمین د دې خبرې حکم کړی دی چې تاسو به حلال خورئ د حرامو نه به ځان ساتئ الله سوره انبیا کې نبیانو ته دا حکم کړی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ای ټولو نبیانو حلال او پاک خورئ او د هغې نه وروستو بیا واعملوا صالحا بیا نیک عمل کوئ یقینا زه ستاسو په ټولو عملونو الله فرمایي زه خبردار الله نبیانو ته حکم کړی پیغمبرانو ته د دې خبرې حکم کړی چې حرامونه به ځان ساتئ حلال به خورئ او ایمان والاو ته همدغه رنګې حکم کړی سوره بقره کې الله فرمایلی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون ای هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړئ تاسو خوراک کوئ د پاکو هغه څه نه چې ما درله درکړي الله فرمایي او په دغه حلال خوړلو باندې بیا د الله شکر ادا کړئ واشکروا لله خالص د الله شکر ادا کړئ ان کنتم ایاه تعبدون که چېرې تاسو خالص د الله دپاره عبادت کوونکي یئ که د الله بندګي کې نو حلال به خورئ هلې به د الله بندګي کې که د الله شکر ادا کړئ نو په حلالو به ادا کړئ حرامو باندې چې الحمدلله دا د یو ځل په ځای باندې یو 100 ځلې ووې دا د الحمدلله سره په دې شکر باندې حلالېږي نه دا دې سره نه حلالېږي دا حرام دی دا نجس دی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی अब उगदे उगदे सफर कड़ी और खड़ फड़ वही सफर वजह जिहाद सफर वे कड़ी द इलम सफर वे कड़ी द तबलीग सफर वे कड़ी अल्लाह तब अल्लाह सुचत कड़ी दुआगानी बगवाड़ी अल्लाह बे दुआ न कबल दका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल द खुराक द स्कल द गुस्तल और देर अली शवम पे हराम बानी दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द दुआ संग कबूल नो ची दुआए न कबलीगी न नूर इबादत न कबल دکا تقوا دفارا او د الله د دوست جوړېدو دفارا هغه دا چې حلال او د حرام تمیز وکړي او دې کې ډېر زیات احتیاط د شعیب علیه السلام قوم ایبان الله عذاب ولې راوسته هغه کاروبارین خلکو او په کاروبار کې حرام کو ناف تول کې کمی او زیاتې کو سيزونو کې ملاوت کو دو نمبري کولا ځکه الله رب العالمین په ایمان عذاب راو او منګ او تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چېرې تاسو په ناف تول کې کمی شروع کړو نو الله رب العالمین با تاسو باندې تاسو بادشاہان ظالمان کی تاسو بادشاہان با او په تاسو به ظلم کوي د حلال سوچ وکړ او قران منګ او تاسو ته حلالم خودلی او حرامي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته حلالم بیان کړی او حرامم بیان کړی او هغه سيزونه چې هغه مشتبه دي شکمن سيزونه دي چې هغه تا شک کې چې دا جایز دی کنه جایز دا حلال دی مالک حرام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فریدا دا غوړ استعمال کوم ځکه چې حلال ډیر دی نو د شکمن سيزونو د استعمال ضرورت څه دی اینه ځان ساتل وکړه الله رب العالمین د دوست جوړېدو لپاره دا ضروری ده تقوا ضروری ده د الله یره ضروری ده او دریم سیز چې فایبان د انسان د الله ولی جوړیږي د الله دوست جوړیږي
الله ته نږدې کېږي، هغه یې ښایسته اخلاق، بهترین اخلاق. ځکه اخلاق دا هغه سرمایه ده چې د دې په وجه باندې ته د خلکو زړونه ګټلی شي، خلک ځان طرف ته راوستی شي، خلک ځان طرف ته متوجه کولی شي. او ناکاره اخلاق هغه سرمایه ده چې د دې ناکاره اخلاقو په وجه باندې تا نه به خلک لرې لرې تښتي، ستا خواله به هم څوک نه راځي. ځکه په اخلاقو کې د ټولو نه کامل ترین خلک هغه نبیان، انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام، هغه خلک چې هغوی د اخلاقو په بنیاد باندې خلک دین ته راوستي دي، خلک یې د ځان نه متاثره کړي دي. د یوسف علیه السلام سوره یوسف کې واقعه، هغه د خپلو د جیل د ملګرو سره څومره ښایسته رویه، څومره ښایسته اخلاق، او په څومره ښایسته اخلاقو کې بیا هغوی له د الله د وحدانیت او د الله د توحید دعوت ورکه او هغه د شرک نه منې کړل. الفاظ یې څومره ښایسته، یا صاحبی السجن، ای زما جیلیانو ملګرو، یا صاحبی السجن. د الفاظو نه اخلاق او خوږوالی معلومیږي. داسې د نورو نبیانو، ابراهیم علیه السلام، داغه دعوت بادشاہ ته، نمرود ته، ابراهیم علیه السلام هغه ته څومره ښایسته اخلاقو کې خبره کوله، څومره ښایسته اخلاقو کې هغه له دعوت ورکو. قرآن کې د هغې ذکر دی. بیا قوم ته څومره ښایسته اخلاقو کې دعوت ورکو. بیا خپل پلار سره څومره ښایسته الفاظ استعمالول، یا ابتی، یا ابتی، ای زما فلاره. دا د دعوت طریقه ده. دعوت او د الله دین هغه په دې باندې نه غالب کېږي چې ته کافرو ته کنځل وکړې، او دین اسلام په دې باندې نه راځي چې ته کافرو ته یا مسلمانانو ته یا ګناهګارو ته هغې ته د سپي او د خنزیر الفاظ استعمال کړي. باندې اسلام نه غالب کېږي، دې باندې اسلام نه راځي. اسلام به ښایسته اخلاقو سره راځي. ځکه حضرت اقسم ابن سیفی رضی الله تعالی عنه هغه د خپلې قبیلې سردار و، خپلې قبیلې او د کورنۍ مشر. نو هغه چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واورېده چې دې سړي د نبوت دعوه کړې ده، ځان ته نبي وایي او دا وایي چې زه د الله د طرف نه رالیږلی شوی یم، نو هغه دې خبره کې دلچسپي پیدا شوه. نو د خپل قوم نه یو دوه کسان ولیږل، قوم یې راجمع که هغوی ته ویل داسې کوو، یو دوه کسان لیږو چې دوی د دې نبي هغه دعوت او خبرې موږ له راوړي چې دی څه وایي. که خبرې ټیک وي نو بیا پې ایمان راوړو، خبرې ټیک نه وي بیا یې مقابله کوو. خپل ورور او یو بل کس یې ولیږل. کله چې هلته لاړ مدینې ته، نو دا دواړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس یې وکړه چې پیغمبر چې ځان ته وایي هغه کوم سړی دی، چا ورته وښوده چې دغه دی. یو سره کېناست او ته یې وفرمیل موږ داسې راغلي یو چې موږ ستا خبره اورو چې ته څه وایې، څه دعوت ورکوې دې خلکو ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته نور اوږده تقریرونه یې ورته ونه کړل. د قرآن مجید د سوره نحل د 14مې سپارې یو آیات یې ورته ولوسته، او هغه آیات ته چې الله فرمایلی ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دا آیات یې ورته ولوسته چې دا زما دعوت دی. هغوی ویل دا آیات راته بیا ووایه، بیا ورته ووایه، درېیم ځل یې بیا مطالبه وکړه، بیا ورته ووایه. هغوی دا زده کړه. کله چې واپس لاړ خپل قوم ته، قوم یې ټول راغونډ شو. او اقسم بن سیفي رضی الله تعالی عنه ایمان نه دی راوړی دغه وخت. ته ویلې سم راوړل د دغه سړي نه. هغوی ورته دا آیات ولوست چې دا د هغه دعوت دی. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقسم بن سیفي رضی الله تعالی عنه هغه دا فرمایل زما د الله قسمی چې محمد صلی الله علیه وسلم
او د محمد رب هغه د نیکو اخلاقو حکم کوي یو ښایسته ژوند خلکو له ورکوي راله او ټول قوم ایمان راوړي یو آیات ته وجه ټول قرآن یې نه دی اورېدلی یو آیات یې واورېد یو آیات ځکه قرآن چې دی دا پړونو باندې اثر کوي او چې کله قرآن باندې یو سړی پوهېږي نن موږ د قرآن نه ډېر لرې ساتلی شوي یو ډېر لرې او دومره لرې یې ترې نه ساتلي یو چې ګوره د قرآن ترجمې له ګوره ور نه شي قرآن ترجمه زده نه کړي دا خو ډېر علمونه غواړي او دا خو ډېر غټ کتاب دی او دې له به ډېر علمونه کوي نو بیا به هېڅ ضرورت نشته الله قرآن کې څه ویل سورة قمر کې دا جمله څو ځلې الله رب العالمین فرمایلی ده چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بېشکه ما قرآن هغه د یادولو دپاره او د زده کولو دپاره آسان کړی دی څوک شته دی چې دا زده کړي قرآن آسان دی او د قرآن هغه مقصد نه موږ لرې ساتلی یو خلکو د قرآن نه موږ له دا یو مقصد را کړی چې به د دې تلاوت کوئ او په هر حرف باندې لس نیکۍ دي بس قرآن دې له راغلی او قرآن غنې دې له راغلی دی چې کله چا سره لانجه کونجه راشي نو ریوړه یو قرآن ورته قسم ورته پې وکړئ دې له راغلی یا قرآن د دې دپاره دی چې دا په خپل کور کې اوچات سی باندې کېده چې هلته تا باندې دغه راځي دا برکتونه راځي او کپړو کې راونغاړه چې دوړه پې پرې نه وځي او نه دې ورسره لاس ولګي ګوره دې له قرآن نه دی راغلی دا د قرآن د راتلو مقصد نه دی قرآن یو ژوند راوړی قرآن یو نظام راوړی دا د نظام کتاب دی دا د قانون کتاب دی د مسلمانانو هر چا په خپل قانون باندې عمل کړی دی صرف مسلمان دی چې د خپل قانون صرف تلاوت جوړ کړی دی عمل یې پې پرېښی دی دې د وجې نه ورځ په ورځ باندې پریشانه دی الله قرآن کې دا فرمایلی ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى چا چې د قرآن نه مخ واړو د قرآن نه مخ اړول څه دي د قرآن نه مخ اړول او اعراض دا دی چې دته د انګریز په جوړ شوي قانون کې خیر ښکاري او د الله په نازل کړی شوي قانون کې دته تاوان ښکاري دې ته اعراض وایي دا د قرآن نه اعراض دی دا د قرآن نه اعراض دی چې که د قرآن په دې نظام کې زما د دنیا فایده ای او فبها بالکل ما ته منظور دی او که دې کې مې تاوانی نو به یې منلو ته نیم تیار بیا دغه شریعت ته نیم تیار نن د مسلمان ذهن داسې شو جوړ شوی دی حالان کې قرآن خلکو له انصاف ورکړی دی خلکو له انصاف ورکوي قرآن خلکو له یو ښایسته معاشره ورکوي قرآن خلکو له د امن ژوند ورکوي قرآن چې دی دا خلکو له د عزت ژوند ورکوي قرآن انسانانو له د حیا ژوند ورکوي د بې حیایۍ ژوند دا یې ختموي د فحاشۍ او د عریانۍ ژوند د دې نه منې کوي قرآن خلکو له د حلال د خوړلو سوچ ورکوي د حرامو نه راګرځوي د حرامو نه رامنې کوي قرآن دا خلکو باندې د زیاتي او د ظلم حکم چریم نه ورکوي بلکې خلکو سره د همدردۍ او د محبت ژوند ورکوي تر دې چې
قرآن د دې خبرې حکم هم کړی دی او دغه آیات د قتال باره کې دی الله فرمایلی دي چې د کافرو سره قتال وکړئ جنگ ورسره وکړئ او یو جمله ورپکې څه ده هغه دا ده چې ولا تعتدوا اعتداء او ظلم او د حد نه به اوړئ نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کلم جهاد دپاره خلق لیږل نو د دې خبرې حکم به ورته کو چې خبردار وره د کافرو بوډاګان قتل نه کوي زاړه قتل نه کوي زنانه قتل نه کوي د زنانو بې عزتي ور نه کوي ماشومان قتل نه کوي د هغوی فصل او د هغوی ونو ته ګوره نقصان ونه رسوئ اسلام د دې خبرې حکم کوي دا حکم د کافرو باره کې دی نن ظلم دې حد ته ورسېد ظلم دې حد ته ورسېد د مسلمان او خاص طور بیا زموږ د حکمرانانو چې د سیاسي او د سیاست د انتقام په بنیاد باندې دا د خلکو د کورونو حیا نه ساتي دا د خلکو کورونو ته داسې وراوړي لکه غله چې وراوړي د سیاسي انتقام په وجه باندې د هغوی د زنانو ګرفتارۍ د هغوی د زنانو د بېعزتۍ د دې خبرې اسلام چرم اجازت نه ورکوي او نه د دوی د جمهوریت د دې خبرې حکم ورکوي دا ظلم دی دا خو بغاوت دی او په دې باندې دوی د قوم زړونه ځان ته راړولی نه شي بلکې د قوم زړونه د ځان نه اړوي په دې خبرو باندې د خلکو نفرت پیدا کوي د خپل ځان سره ځکه د ظلم معاشره چې ده د زیاتي معاشره د زیاتي او د ظلم حکومت د الله نه برداشت د الله دا که هر څوک کوي یوازې نه چې دا اوس حکومت که د دې نه مخکې هم چا کړي دي الله رب العالمین د ظلم حکومت چې دی هغه برداشت کوي نه هغه ختموي علي رضی الله عنه قول دی چې د کفر سره حکومت چلیدی شي خو د ظلم سره نشي چلی فرعون کله الله راونیو کفر یې کو ځان ته خدای وایه ځان ته رب وایه رب اعلی یې ځان ته وایه الله نه رانیو چې کله بني اسرائیلو سره ظلم شروع کړ چې د هغوی د زنانو بېعزتۍ یې کولې د هغوی ماشومان یې ذبح کول او قتلول نو بیا الله راونی بیا راونی سوره بقره کې به د لومبۍ سپاره کې چې یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم بچی در لالول او د زنانو بېعزتۍ در لکول روایاتو کې راځي چې کله به یو زنانه ماشوم پیدا کېده نو د فرعون عسکر چې و هغه به ورته ولاړ چې دا به اوس هلک پیدا کېږي که جنۍ به پیدا چې هلک به پیدا شو په همه ښځې به یې ترېنه سر کټ الله دا ظلم نه برداشت کوي الله راونیوه الله قرآن کې ویلي فاخذناه اخذ عزیز مقتدر دی ما راونیو په مضبوطو رانیولو سره او د مضبوط کس د رانیولو غونته مې راونیو نمرود هم ځان ته خدای وایه نمرود هم ځان ته خدای وایه غټ خدای یې ځان ته وایه قرآن کې دي سوره بقره کې او د دې حده پورې چې ویل زم ژوندي کول او مړه کولی شم الله په دې خبرو نه رانیو په دې الله نه دی رانیو چې کله یې ظلم شروع او اولنی ظلم هغه د ابراهیم علیه السلام سره وکړه چې اور کې ور واچو چې دا ظلم یې وکړه الله بیا راوړي ځکه داسې نور ډېر زیات مثالونه دي ابو جهل الله کله راونیو چې کله د عمار او د یاسر او د سمیه رضی الله تعالی عنها هغې سره ظلم وکړه او په نیزو یې ووهل الله پاک بیا دې څومره ذلیله کړه چې د دوه وړو وړو ماشومانو په لاس باندې دی قتل ځکه
الله رب العالمین قرآن مجید کې د کفر نه زیات موږ او تاسو د ظلم نه منې کړ، د ظلم نه منې او د قیامت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه حاکم چې هغه او هغه بادشاه چې هغه ظالم دی دا به د الله نه ډېر لري او د ده سزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو کې بیان کړې ده. وخت کم دی ځکه عزتمندو ورونو خپل ځان ته کتل پکار دي چې نن زه ظلم وکم سبا به ما سره ظلم کیږي. دا الفاظ دي دا دي کما تدینو تدان، څنګه چې چا سره کوي هغه شان به تا سره کوي. او د دې تاریخ ګواه دی د دې خبرې چې چا سره څنګه کړي همغه چل لږ وخت بعد د سره شوی. ځکه د ظلم سزا چې ده هغه ډېره سخته. الله د قومونو واقعیت بیان کړي دي او د هغوی سزاګانې بیان کړي قرآن کې. نو الله بیا څه فرمایي؟ الله بیا فرمایلی دا ما په دې وجه ورله دا عذابونه ورکړل بما ظلمو په دې وجه چې دوی ظلم کوو. نن چې موږ او تاسو په دې ملک کې چې دا د عدل او د انصاف د نظام دپاره آزاد شوی و، دا د قرآن د نظام دپاره آزاد شوی و، دا 80 کالو نه زیات وشو چې د دې ازادي راغلې د دې ملک. خو آزاد دی که نه دی؟ نه دی آزاد خو هغې ته وایي چې په هغې کې د مسلمان د کتاب نظامي چې دغه نظام پکې ني. دا څنګه آزاد کېږي؟ 80 د پاسه 80 کالو کې د قرآن نظام دلته رانغی. حالان کې آواز ته دې ملک دپاره دا و چې د پاکستان د جوړېدو مطلب څه دی؟ لا اله الا الله. د لا اله الا الله مطلب دا نه و چې پاکستانیان چې آزاد شي نو تسبیح به راوالي او لا اله الا الله به وایي. دا مطلب نه و چې 500 یا 1000 تسبیح به پیدا کړي او غاړه کې به یې واچي او لا اله الا الله، ځکه چې دا پاکستان موږ جوړ کړی دی. د دې مطلب لا اله، د دې مطلب عدل او انصاف، د دې مطلب د قرآن نظام، د لا اله الا الله نظام چې د الله نه سوا به زمونږ سر دا بل چاته نه ښکته کېږي، صرف یو الله ته به ښکته کېږي. زمونږ غلامي به صرف د الله د ذاتي، د الله د ذات نه سوا به موږ د بل چا غلامي نه کوو. دې دپاره دا ملک آزاد شو. نن زمونږ په دې ملک کې د الله نه بغاوت کېږي، د الله نه باغیان دي او ظلم او زیتی په هره طریقه باندې یعنی د پاکستان یو چند خلکو د ځان ګڼلی دی، د 24 کروڑ عوامو یې نه ګڼي. حالان کې دی کې د هر چا حق دی، د 24 کروڑ خلکو حق دی دی. خو دا د دې د وجې نه موږ پریشان یو. هلې به موږ او تاسو او دا ملک به هلې ترقي کوي چې د څه دپاره دا ملک آزاد شوی و چې هغه څه دلته راشي او هغه څه موږ او تاسو به د خپلو سترګو باندې ووینو. بیا تاسو ګورئ چې دا ملک کې به امني، دلته به خوشحالي، دلته به معاشي ترقي، دلته به دا ټولې خبرې. او چې کله دلته نظام وي، دلته نظامي او نظام هم د اسلام والا نظام، د انګریز والا نظام نه، دې کې خیر نشته دی، هغه ټول د شر نظام دی. که الله رب العالمین نه دعا هم پکار ده او دې دپاره کوشش هم پکار دی چې دلته قرآني، بس دلته قرآني. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو ژوند هغه د قرآن او د نیکو اخلاقو والا جوړ کړي او الله رب العالمین دی د ظلم او د بغاوت دا نظام زمونږ او ستاسو نه ختم کړي. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نسلم أو نسلم
أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به. وصلى الله تعالى على خير.